بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ كذا وإنما الأمر لإلزام أداء ما وجب علينا بسببه السابق كالبيع يجب به الثمن ثم يطالب بالأداء ودلالة هذا الأصل إجماعهم على وجوب الصلاة على النائم الأكبر وغيرهم. په دې فصل کې بحث اول موږ د سبب تعریف کړو لغوي اصطلاحي تاسو ته بیان دي او دویم نمبر می اختلاف د علماء ذکر کړو چې د هر یو عمل لپاره عبادت لپاره همدغه شان د عقوبات لپاره اسباب به کني وا چای مطلقاً انکار کو او منګ چې منګ مطلقاً اثبات کو کاغه حقوق الله کاغه حقوق العباد وی او کاغه عقوبات وی دا څه وکنه او چا ویل چې حقوق الله کې با اسباب نه وی او په حقوق العباد او عقوبات کې با اسباب وی دا قسم پرون کړی دوه باسا دریم نمبر به من د دې لپاره مثالونه بیان کړیو چې ګوره عبادت هم دي حقوق الله کې اسباب وی لکه حج ته وګوره صلات ته وګوره صوم ته وګوره همدغه شان عقوبات کې اسباب وی هغه د بارم اسباب ذکر کړیو کفارات او عقوبات وغیرہ او په معاملاتو کې یعنی حقوق العباد کې وی اخر کې ویلي ول معاملات بتعلق البقاء لنډه دا دریم باسم مثالونه ذکر کړیو نو څلورم باس تا وکړي څلورم باس اعتراض دی داغه جواب دی او لګي بدل کړي دا اصل کې څوک چې د اسبابونو منکرین دي داغه دلیل دی جواب دی کو او د جواب د جواب د مضبوطوالي لپاره یو شرعي مسله په دلیل کې پیش کو چاوي مرا سره مني او اوري ملي شي اعتراض دا دی احناف تاسو وی جمهور علما داسي وي جمهور علما تاسو وی چې د هر یو حکم د لپاره سبب حقیقي نه علاوه یو سبب ظاهري وي تاسو وی کنه لکه صلات د دې لپاره سبب ظاهري دی ازستانه د پوس کوم د امر به څه پیدا ده د امر چې کیږي اقیم الصلات سره بار ده نه پیږي امر راولي وجوب وسکه سبب ظاهري وجوب راولي دا خو تحصیل د حاصل له یو پر وجوب امر راوسته دی اقیم الصلاه مثال اتم الصيام مثال وجوب راوسته نو به سبب ظاهري لکه د دوړو لپاره وخت سبب ظاهري دی دا به دوباره وجوب راولي نو واجب یو دی او سبب وجوب څه شو دوا الان کې سبب وجوب چې دوی نو وجوبونم دوی واجبونم دوی اما قد اندازي تعبیر یې صحیح دلته تحصیل د اصل لازميږي نو معلومه شولا چې اسباب ظاهري و غیره نشته بس صرف یو سبب دی وای شولې جواب دار مولوی سے فصل کې تغلط شول شي نه دوی دي یو نفسي وجوب دی یو وجوب ادا ده ادوال بیل بیل شي نه دي یو دی نفسي وجوب یو دی وجوب ادا نفسي وجوب په اسباب ظاهره باندې ثابتيږي نفسي وجوب په اسباب ظاهره باندې واجبي او پاتې شو له وجوب ادا هغه په امر باندې واجبي لکه مثال به تور مانی د مولوی صاحب باندې دا موبایل ما خرڅ کو 100 روپۍ باندې او راته ویل په 30 تاریخ به پیسې درکوم نو د نفس بیع د وجنه په دمانی 100 روپۍ لازم شو چې مال راکې نه پیږي نو د نفس وجوب د پاره بیع سبب جوړ شو ای سبب ظاهری دی او چې کله 30 تاریخ راځي زه به ملک ازما روپۍ راکا ازما امر د په دغه وخت کې د وجوب ادا لپاره سبب جوړیږي نو ګوري وجوب ادا لپاره سبب یو شی شو او نفس وجوب لپاره سبب بل شو دغه حساب کتاب دی اقیم الصلاه د ادا لپاره وجوب ادا لپاره سبب دی او وقت نفس وجوب لپاره سبب دی دا وقت سبب ظاهری چې نفس وجوب لپاره سبب دی ویږي امون ویلو کو تاسو یې چې مخکي چې په حقوق العباد کې نفس وجوب امام شافعي سے قول مطلقاً ویل چې نفس وجوب ادا نه په واجب مالی کې جدا کیږي دا ویلو خیال مو کنه امون لا ویل چې مطلقاً غونه ده خو په حقوق العباد کې نفس وجوب د وجوب ادا نه جدا کېدل شي وای شو دې په مسله نفس وجوب چاته ویل کیږي دا خبره مې ونه کړله بس معلومه شوله چې نفس وجوب
هغه وجوب ته ویل کېږي سړي په ذمه باندې راشي او دا د اسباب ظاهره او د وجې نه وي تعریف پیدا شو نفسي وجوب چاته وایي کوم چې د اسباب ظاهره او د وجې نه واجبي کی وجوب ادا چاته ویل کېږي کوم چې د امر د وجې نه واجبي کی دا تعریف شو وګورئ وانما الامر به دې لپاره د دې د ما تاسو ویلو د دلیل د مضبوطوالي لپاره یو شرعي حکم بیانې چې هغه ټولو د حنابلة په نظم باندې هغه متفق علیه مسلم دی هغه دا یو سړی د نایم دی او دغه شان مجنون او مغمى علیه بهوش سړی توجه څلور منځونه زید او د پاتې شو یو سړی څلور کم ما څلور منځونه یا د دینه کم او د پاتې شو والله مسله وکي څلور منځونه یا د دینه کم لیونیو څلور منځونه یا د دینه کم بهوش شو نو دا څوک چې د اسبابونو منکرین دي ته وي په دغه کس باندې د منځ واجب دی چې را پاتېږي کنه سار شپې د شوی او سار منځم دلاړې ماسبيخیم هم دلاړې مازیګر هم دلاړې مخام هم دلاړې مخصم را پاتېدو د سار ماسبيخیم مازیګر مخام منځ په لازم دی کنه دی دغه شان سار چې را پاتېدو لیوانیو مونږ مخکې ماسبيخیم هم لیوانیو مازیګر هم مخام چې ټیم ختم شو مخصم داخل شو اله دماغ ټیک شو یا دغه شان دغه اوقاتو کې بهوش شو تاسو نه د پوس کومه ای منکرین اسباب ظاهره په دغه کس باندې د مونږ لازم دی کنه دی قضا په لازم ده کنه ده و یا لازم ده په نو قضا خو فرع د وجوب ده قضا خو پاغه چا لازم ای چې ادا په واجب ای تا نه د پوس کوم دغه سړي باندې دغه منځونه د سار په ولی واجبو دا خو لیوانیو دا خو بهوش او دا خو مثال به تور او دو ماسپیکی مې په ولی واجب دی مازیګر غوالي دی ماخام غوالي دی نو اوده ته خطاب وی او نه لیونی ته خطاب وی او نه بهوش سړي ته خطاب وی نو امر خو ته نشته خطاب ته نه دی متوجي نو به تاسو ولی قضا لازم وي قضا خو فرض وجوب ده دا وجوب په ولی رااله نو تاسو سره هیڅ چاره نشته سوا د دینه چې دا سی وي دغه خلکو په حق کې نفسي وجوب موجود شوی او سبب د نفسي وجوب موجود شوی او چې وخت د سارم پر راغلو وقت د ماسفخیم وقت د مازیګر وقت د ماخام کني خطاب دیو ته نه دی متوجي امر نه پیږي لکه صرف امر سبب د وجوب شي وکړ د جدي خلکو باندې به اونې واجب ها زمره دا کله څلو منځون نزيد شي پنځه منځونه پنځو نزيد تور ووري مې په خزانه د لازمه ځکه به حرج دی بکی وګورئ وانما الامر یقینا امر چې له الزام اداء ما دا خو اصل کې دی لازمه دا خو د پاره د لازمه ولو دا کولو دا غڅ دی وجب علینا چې هغه موږ باندې واجب شوی دی د سبب به سبب سابق د وجنه به ووري وانما الامر یقینا امر چې له الزام اداء ما دا خو لزوم راولي یعنی تان وجوب ادا در باندې راولي وجوب ادا درنه طلب کوي لزوم راولي دا کولو د هغه حکم وجب علینا چې حکم باندې واجب شوی وو به سبب سابق د خپل سبب سابق د وجنه چې نفس وجوب کوم سبب وقت وغیرہ غي د وجنه کلبای لک بای چې دا یجب به سمن بدی معنی سمن واجبېږي نفس بیا سبب د لپاره د وجوب سمن تب مال پیسې راکې ثم یطالب به مطالبه کیږي د ادا دې لپاره به امر پکاري وجوب ادا لپاره امر ودلاله هذا الاصل ودا کم اصل چې تماوی ویلو چې نفس وجوب د لپاره سبب اسباب ظاهره وي او د وجوب ادا لپاره سبب امر وي اجماع د زمنګ د فقها او د اجماعهم کې مراد اجماع د احناف د فقها او د امام شافعي سم نه یادو علی وجوب الصلاه چې واجب دی مون علی النائم بنائم باندې په مجنون باندې مغمى علیه باندې اذا لم يزد الجنون کله چې زید نشي جنون والاغماء ولي بهوشي على يوم وليله په دې باندې زید نشي امام شافعي سم څه کبار کو ځکه هغه وای کله لونتوب او بهوشي یوم ټیم ونی چې کنه مونږ په لازميږي یوم لا څلور نزيد لا پرې یوم بن لازم بهرحال وانما يعرف السبب دا مسله ختم شوله څلور باسه دي پنځم باسه وځو کېدی تاسو لږ برو غوړی مونږ سبب بچن پیجندل کی دې لپاره دوا علامې دي دغه بیان کی بار مونږ دې وعده کړی و د سبب د لپاره بیان را روان دي نو د سبب د پیجندلو دوا علامې یو دا چې مضاف الیه چې عموما دا سبب وي د لپاره د مضاف
بلکې دسی وي مضاف الیه اصلا دا سبب به د پاره دا مضاف اکل کلا مضاف الیه شرط می خو مجازن وي اصل دا چې مضاف الیه دي څه وي سبب به د پاره د مضاف ولی ځکه مضاف الیه د اصل کې مؤثر ایکا مؤثر موجود ای د مضاف لکه کسب فلان کسب د فلانی دا کسب کړی کا اسی دا کنه دا صلات فلان ثانی ام کسب فلان بشان دي بهرحال ما څوی المضاف الیه چې دا څوی سبب به د پاره د مضاف د دې وجه سره تاسو معلومه اضافت چې تقاضا د اختصاص کوي چې لکه مضاف د خاص وي مضاف الیه پورې تاسو دا کنه او اختصاص چې کوم د سبب پوری د غشان بل اختصاص نه غټ اختصاص د مسبب وي چا سره سبب سره مسبب خاص وي سبب سره او اضافت هم تقاضا ده کې چې مضاف د خاص شي مضاف الیه پوری لازم هم با دا مضاف مسبب جوړ کو او مضاف الیه با سبب جوړ کو دې لپاره چې اضافت کوم اختصاص معنی دغه حاصل شي پوه نه شوی خبره ها یو اعتراض به څوک کی چالکا زبر دروخه ما چې مضاف الیه با سبب نه بلکې شرط وي لکه صدقه الفطر فطر خو شرط دی به مضاف الیه ده نو موږ جواب وختي وکړلو چې اصل دا ده چې مضاف الیه سبب وي کچېری مضاف الیه سبب نو شرط نه دا به مجازن وي کا یعنی کله کله داسې کې دی چې شرط ته اضافه شي دا ولې مجازن وي ځکه په وجود په وخت د وجود د شرط کې مشروط موجوديږي او په وخت د وجود د سبب کې مسبب موجوديږي نو څنګه چې د سبب د وجود د وجنه مسبب موجوديږي دغه شان د شرط د وجود د وجنه هم موجوديږي نو دې سره مشابهت د شرط را لچا سره د سبب سره نو څنګه چې سبب مضاف الیه واقع کېدل د آسان با شرط مضاف الیه واقع کېږي دا یو علامه شوله دوی مې وته وګورئ وانما يعرف السبب يقرن بجندل کیږي سبب بنسبت الحكم هغه چې نسبت د حکم شي له سبب ته وتعلقه او تعلق د حکم جوړ شي به سبب پورې لان الاصل ذک اصل دار ذک اصل فی اضافه الشيء الى الشيء اصل بدی کی چې یو شی اضافت شي بلتا یعنی یو شی مضاف شي بلتا نو اصل دا یکونا چې وی دغه دا مضاف سببا وی دغه مضاف الیه سببا سبب له د مضاف دفع اصل لما تغير ولا اصل اختصاص وانما يضاف الى الشرط نه اعتراض نه جواب ده ها کله کله اضافت شرطم کیږي خو مجازن کیږي ځکه شرط مشابه ده د سبب سره په وخت د وجود د سبب کې مسبب موجوديږي په وخت د وجود د شرط کې موجوديږي نو په دې اعتبار سره مشابه شو دغه بځې ودرېدل شي وکذا اذا لازم بل ووري منسب دویمه علامه یو علامه خدای مضاف الیه سبب وي دویمه علامه دا تاسو متوجه شئ چې ملزوم سبب وي د پاره د لازم کله چې حکم چا پورې لازم وي یو حکم کله به چې هغه شی راتلو حکم هم راتللو په تکرار دغه شی سره حکم مقرر کېدلو دا علامه د سببیت ده نه پیږي څنګه ملزوم با سبب وي د پاره د چا د لازم کله چې تاسو کتلو یو شی یو حکم هغه لازم یو شی پورې دغه شی د تکرار د وجنه دغه حکم مقرر کېدلو د شی د وجود د وجنه حکم راتللو دغه شی ته دغه ملزوم ته به موږ سوایو سبب بوته نه رسې خبره وکذا هم دغه شان اذا لازم کله چې حکم لازم شي هو د یو شی سره فتکرر او به مقرر کیږي حکم به تکرر په تکرر دغه شی باندې ملزوم باندې دل دا هم دلالت کی جزاء د اظهار لپاره دام دلالت کی انه دا حکم چې د یضاف الیه دا مسبب د الیه د قشید لپاره نسبت به دي تکیږي او فی صدقه الفطر په دې قسم وای شو ونه چې یو خبره به وکما دا یو سړی چې کراچي کی کنه کراچي کی اول تختر نه او قرباني سروي دلته به خبر کی دلته اختري دا خبره مورید لیدي به خبر کی اختري نو دا قرباني دلته څوک کولای شي کې نشي کولای دې کې دوه قسمه فتوی چلیږي تاسو به اوریدلی بعضی خلک وایي کولای شي بعضی خلک وایي نشي کولای اڅوک چې وایي نشي کولای هغه وایي په قسمه کراچي کې چې هغه خپل تختر نشته کنه او نفس وجوب نه دی موجود تاسو څنګه ادا کوي
دا غلط وای کا نفس وجوب چې د مولوی صاحب هغه وخت نه دی د اختر ورځ د قرباني د لپاره سبب د نفس وجوب نه دی هر وخت کې وخت نفس وجوب د لپاره سبب نه پیږي لکه مثال به تور زکات دی کنه زکات د دې نفس وجوب د لپاره سبب څوک دی موږ به نوم یو هغه نصاب دی دقل تم واجب مالیو کی عام طور واجب مالیو کی د نفس وجوب د لپاره سبب څه وي نصاب وي نه پیږي ها وخت ولا شرط دی اختر ورځ ولا سره اته ترڅو چې سر شرط نه موجود مشروط هم نه موجوديږي نو دا خلکو لا پکار دي داسې دلیل وای چې وخت ولا شرط دی نو شرط نه دی موجود اختر ورځ دا سړی څنګه قرباني کوي سوال وای نه شو نو جواب دی مولوی صاحب دا دوه مرای من قوي کوه جواب دی چې شرط منو منګه چې شرط دی ولا خو شرط د چاره لپاره دی دا ساروی د لپاره شرط دی سړی د لپاره نه ده نساروی چې په کوم ځای کې راغه وخت کې هغه ځای کې خو وخت داخل شوی شرط موجود شوی کنه قرباني کولای شي او واجب مالی کې اصل کې عبادت په دوه قسمه یو بدن سره تعلق ساتي واجب بدني وته وي یو مال سره تعلق ساتي واجب بدني کې شرایط ټول په دې سړي د خپل لري لکه مثال به تر یو سړی دی کنه هغه په بخور کې نمازیګر ټیم داخل شو او بل سړی په امریکا کې نمازیګر ټیم بالفرض شوی په سعودي عرب کې نمازیګر ټیم نه داخل شوی او سړی د خپل بخور کې نمازیګر مونږ کولای شي کنه شي بخور کې دی وخت داخل شو سعودي عرب کې نه داخل نمازیګر مونږ کولای شي ولې کولای شي ځکه د سړي له اعتبار دی سړي لا اسی دا کنه دا او واجب مالی کې عام طور شرایط سړي باندې نه لګي مکلف باندې بلکې په کوم شی باندې شي دا حکم راځي پاغي لګي علم دې کنم دې اګه تاسو زکات مبارک اوري وي چې زکات کم مال کې واجب شو کنه نو دغه مال چې زکات چې په کوم ځای کې دغه خلق ول دغه پیسې ور کوي وای کنه وای نور درې تفریحات دغه نه معلومیږي واجب مالی کې شرایط شي از سینما چې کلیان داسې د کلیاتن عمومي طور هغه عاشی باندې لګي کوم ته چې حکم متوجي ارهلو ګوري خبر بران وګد شي وفي صدقه الفطر انما جعلنا راس سببا والفطر شرطا مع وجود الاضافه اليهما ابو پورا کو صحیح ده شلکه مو یو پاوټي مې بلګي په دې زمانه صحیح ده او توګه شي نو صدقه الفطر مولي سے برو ګوري اعتراض تاول مضافره سبب وي زما دروخه مضافره بوي او سبب بنوي لکه صدقه الفطر الله سبب نه ده شرط ده خو دې قسم اعتراض مخکې او پیرا کړي و اعتراض تعبیر بدل کړي یار په صدقه الفطر کې نه تاسو کومه صدقه الفطر التا فطر تا شرطم اضافت شوه ده او صدقه الراس راس ته چې سبب ده کته سو ول مسلې ته کې په صدقه فطر کې سبب من احناف وای راس ده ښا د چا چې ته بوج بار کې دغه صدقه فطر پتا معنی واجب ده د چا بوج چې برداشت کې مطلب ستا غلام دی ستا نابالغ بچی دی خپل ځان دی د دې صدقه فطر پتا لازم ده داسې مسله ده کنه او شافعي وینا راس ولا سبب نه دی بلکې فطر ولا سبب دی بهرحال اضافت شرطم کیږي زمونږ د حناف درای موافق چې هغه فطر دی هغه سره راس تم کیږي اے احناف د سوال تاسو تعبیر بدل کړي تاسو ولی یو شرط ګرځوي او بل سبب ګرځوي الټا کار ولې نه کوي چې فطر سبب وګرځوي او راس شرط کوي په سوال پوه شو جواب دار مولوی صاحب بالکل صحیح خبره کې اضافت شرط تم شوه اضافت راس تم شوه له اضافت فطر تم شوه نو فطر تقاضا کوي زری سبب شمه راس تقاضا کوي زری سبب شمه نو تعارض را لید دواړو او چې کله تعارض راشي نو طریقه به د ترجیح اختیار راځي موږ ترجیح طریقې اختیارو ترجیح چې دا راس ته ملاویږي دا سبب شي نه فطر ته څنګه ونی سي دا صدقه فطر په یوسلی معنی لازم ای د دې علت سره علت هغه نبی له حدیث کې بیان کړی دی ادو امن تمنونه تاسو ادا کوئ صدقه فطر دا هغه چانه د چا چې تاسو بوج برداشت کوئ سوي یعنی چا چې بوج برداشت کوي داغه صدقه فطر ادا کوي نو علت د صدقه فطر څه شو بوج برداشت کول او تاسو نه تاسو کومه بوج برداشت کول د راس وی کړه وخت وی د فطر
رأس محتاج دی څوک بوج برداشت کی نه وقت خو شاته محتاج دی هغه دی بوج برداشت کوي کنه برداشت کوي خو یو شان دی نه پیږي بي نو علت د صدقه فطر نبی له سلام چې خود له هغه څوک دی هغه بوج برداشت کولی او بوج برداشت کیږي د چا د رأس لہذا رأس به سبب وي نه فطر ترجیح طریقې معنی پوه شو وګورئ وفي صدقه الفطر او په صدقه فطر کې انما جعلنا راسا یقینا موږ وګرځول راس سبب والفطر او فطر موږ وګرځول شرط ما وجود الاضافه سره د دینه چې اضافت موجود دی الیه ما دوړو ته ذکر لان وصف المونه ذکر وصف د مشقت چې کوم دی بوج برداشت کولو د حدیث کې علت جوړ شوی کنه یرجح راجح کوي الراس راس لرا پڅکی په کونه سبب په دې خبره کې چې دا سبب دی او فطر سبب نه دی وتكرر الوجوب برغوري اعتراض مله سه وختي درته یو مسله ویلا چې د چا په تکرار سره حکم مقرر کیږي هم سبب وي وختي ویل کړه ملزوم چې مقرر کیږي لازم مو سم مقرر کیږي نو پته لګي چې دا ملزوم سبب دی نن ددارا د چا د وجنه چې حکم مقرر د چا د تکرار د وجنه چې حکم مقرر کیږي نقشه سي سبب وي تاسو ګورئ نه د فطر د تکرار د وجنه صدقه فطر مقرر کیږي هر اختر کې صدقه فطر لازمیږي نو فطر مقرر کیږي صدقه فطر مر سره مقرر کیږي دین هم معلومیږي چې فطر سبب دی څنګه چې د مشقت نتا د مشقت د وجه ترجیح راس تور کړه همدغه شان د تکرار د فطر د وجه نه چې تکرار د صدقه فطر راځي په کاردار چې ته ترجیح چاته ورکی فطر ته ورکی دا سبب جوړ کې په سوال پوهه نشي جواب دادی مولوی سي دا صدقه فطر چې مقرر کیږي هر کال دا د فطر د تکرار د وجه نه د راس ته تکرار د وجه نه د اعتراض مل پورا ویلې وخوا تکرار د فطر راځي کله راس راځي تاسو نه تاسو کوم راس هو مق یو سروي ار اختر کې په صدقه فطر لازميږي راس خو نه بدليږي یو سر دی ها فطر بدليږي اختر بدليږي او څوک چې بدليږي مق سبب دی نه هغه څوک چې په ځای باندې ځکه حکم مقرر کیږي او حکم چې مقرر کیږي تقاضا کوي چې سبب هم څه وي مقرر کیږي با او هغه فطر د راس نه مقرر کیږي سوال پوه شو نه دینه معلومیږي چې فطر د سبب شي نه راس جواب ادارې مولوی شي دا تکرر د صدقه فطر چې دی تکرار د صدقه فطر دا د فطر د تکرار د وجه نه دی دا د راس د تکرار د وجه نه دی او تکرار در اس تقدیران دے څنګه مولوی صاحب توجه در اس خلق بوج برداشت کوي کنه یو کوي چې ول بوج برداشت کو بل کال راضی کنه بل کال دا بل بوج برداشت کوي بل بوج چې برداشت کوي ګوي چې بل سر برداشت کوي اصل کې دا بوج برداشت کول چې دا مقرر کیږي کې خیلم وي دا علت مقرر کیږي او د علت د وجه د اس تقدیران مقرر کیږي یو کال ول بوج برداشت کو دا څه ده کنه بل کال بل بوج برداشت کول ته ضرورت دی بل بوج بوله برداشت کوي نو بوج برداشت کول مقرر شو کنه نو ګوي چې دا بل کال بوج برداشت کوي د دې په ځمن کې راسم بل شو به دریم کال باندې به بوج برداشت کوي د ځمن کې ګوي چې راس مې شو هم مقرر شو اگر که حقیقتا راس نه مقرر کیږي مقه یو زید دی یو ماشوم دی یا یو امر مقه یو غلام دی خو تقدیرا دا راس مقرر کیږي حقیقتا نه دی او تکرار د حکم د بارا حکمن د سبب تکرار دا کافی ده حقیقتا تکرار ضروري دی پتن لګي زما په تعبیرونو په شی وی کنه وای به شونه او دې لپاره ځان نه خبره نه کوم تاسو نه تاسو کوم شوافه څوک چې اعتراض کوي هغه ته ویو دا زکات چې زکات دې لپاره سبب څوک دې تماته دې جواب راکا وای نصاب سبب دی معنی چې نصاب سبب دی او تا وختي قاعده ویل چې کله حکم مقرر کیږي تقاضا کوي چې سبب هم نڅوي مقرر وي نو نصاب خو غيو نصاب دی یو نصاب دی یو هر کال به حکم مقرر زکات به ورکه سره د دې نه سبب نه دی مقرر او به حکم مقرر دی دې څه جواب کې دې جواب بس صرف هغه کول شي کوم چې ما مخ کې وکړو حکم جواب دی نو اورې مليسم نصاب یو دی خطا سنت تاسو کوم دا زکات چې نصاب ته ورسی کې دې دا مال چې نصاب ته ورسیږي د کې زکات حکم ولې لګي د علت څه دی هغه نمو د کبړوتری ده
نمو د وجنه نمو پکې وي زکه زکات لازمي کم مال کې چې نمو نه ای کې زکات هم نه لازم نو علت د نصاب چې زکات په لازمي کې هغه څوک ده نمو ده او هر کال چې نو مال باندې شکل کال تیریږي نو بړوتري بکیږي بل کال چې تیریږي به کې بړوتري کیږي اندغه نمو په کې هر کال نوې راځي کنه دغه نمو د وجنه ګوي چې نصاب مقرر کیږي دغه جواب کولای شي د زکات د تکرار د پاره بل نه شي وای نه شول به یو نصاب دی خودم ردا چې دا نما چې دا نما بړوتري دا هر کال څلور فصلونه یو کال کې درې میاشتې نو هر کال نوې بړوتري راځي مال کې ګنی مال غيو دی نو بړوتري حقیقتا مقرر کیږي د علت دی او د بړوتري د وجنه النصاب چې دی دا تقدیرا مقرر کیږي او حکم هم مقرر کیږي هر کال نوې زکاتی امدق شان دا بوج برداشت کول در اسیری د هر کال نوې او دا غیب تقدیرا رأسم نوې بدلیږي دغه د وجنه حکم مقرر دی دا سینه د چاله ک فطر مقرر کیږي حکم مقرر کیږي وای نه شوی لکه ک فطر کې ستامنګ ومنو دا سبب جوړ کو صرف د دې د وجنه چې تکرار د حکم تکرار د سبب غواړي نو به زکات کې څه کې ستامنګ فطر کې زکات کې وڅکه الته سبب تم معنی نصاب دی نو ولی زکات بار بار مقرر کیږي نو به وګورئ لنډه دا تاسو دا وجه وي چې دا تکرار چې راځي د اصل کې د علت د وجه ناراضي کا پچا چې حکم د سبب چې کوم علت د دغه وجه نه تکرار راځي او علت مقرر کیږي هغه د وجه نه سبب هم تقدیرا مقرر کیږي او تکرر الوجوب چې راغلی دی به تکرر الفطر چې دی تکرر د وجوب په تکرر د فطر سره دا داسې دی بمنزله تکرر وجوب الزکات نه په منزله د تکرر د وجوب د زکات مقرر کیږي به تکرر الحول د کال په تیرېدو باندې ولی وذکر لان الوصف ذکا وصف یعنی علت الذي هغه لاجله كان راس سبب هذا چا د وجنه چې راس سبب چې هغه مونته کنه هغه وهو المونه چې مونته يتجدد دغه مونت نوې کیږي بتجدد الزماني د زمانه د تجدد سره نوې کیږي نو زمنن پکې او تقدیرا څوک هم نوې کیږي راسم نوې کیږي کما ان النما لك څنګه چې نما په زکات کې الذي لاجله كان المال سببا دغه نما د وجنه مال سببو نصاب دغه د وجنه سببو لوجوب الزکات د پاره يتجدد دغه نما مقرر کېدل دغه بتجدد الحول د چا د وجنه د حول د وجنه کنه او به دغه نما د وجنه تقدیرا مال هم مقرر کېدل دغه حساب کتاب دلته دی فيسير السبب ندی و بغرزي کی سبب بتجدد الوصف د وجد التجدد والد وصف نه یعنی د بار بار راتک د وصف د وجنه منزله المتجدد بنفسه گوی چې د خپل نوې کیږي او مقرر کیږي په نه شو د اخیری کی سمانی نو سبب به وګرځي کی د وصف د تکرار د وجنه گوی چې د خپل مقرر کیږي ولا هذا تکرار العشر والخراج وليس بدقه شانه عشر کی ګوري عشر خو به ځنی کنه او فصل کی چلا سمه چله مې سي عشر ورته خلق وي عشر نصف عشر دا غي سبب زمکه ده ولی زمکه ته اضافت کیږي عشر الارض سره د دې نظمکه یو ده بهم په هر فصل کې عشر واجب دي علم دې کلام دي او به رسیدلې امدا شان خراج کی ګوري خراج الارض خراج د بار سبب څوک دی زمکه ده زمکه خو یو ده بهم هر کال نوې خراجي نه په عشر کې هر فصل کې نوې عشر په خراج کې هر کال یا څومره ټیم مقرر کړی کې نوې خراج سره د دې نه سبب سره یو دی وجه سره وجه دا د مولوی صاحب دلته چې د عشر کوم علت دغه مقرر کیږي انو ما ده کا نو مار وخت کې مقرر کیږي دغه وجه نه ګوي ازمکه مقرر کیږي تقدیرا نو مار وخت کې مقرر کیږي ګوي چې ازمکه مقرر کیږي خراج کې تقدیرا خودم ردا چې عشر او خراج کې لږ فرق دی په عشر کې د نما چې دا حقیقتا موجود دل پکار دی فصل به وشي اعلی درمانه عشر لازم دی او خراج کې کته کوي او کنه کوي تقدیرا پکار دی تقدیرات چې صرف صلاحیت پزمکه کې د فصل د کیدوي بس تامه خراج لازم دی دی وجه سره حشینه ته عمل کو ته ګوري ولا هذا بنا په دغه اصل باندې کم اصل
چې سبب د وصف د وجه نه مقرر کیږي سبب وصف مقرر کیږي گویا سبب مقرر کیږي تکرر عشر مقرر کیږي والخراج خراج مقرر کیږي ما اتحاد السبب سره د دینه سبب یو دی او هو الارض ازمکه دا کم ازمکه النامیه الک ارض مؤنث دی او هو ضمیر مذکر دی دا ټیک ده یعنی مبتدا مذکر ده او خبر مؤنث دی بسکه هو یار ارض مؤنث دی کنه دی نو هو ضمیر څه دی ور سوال دار ازما مبتدا چې مذکری خبر مذکری دلته هو مذکر دی ولرد سره مؤنث دی قاضي صاحب څه جواب وکي وهي اسم وفعل وحرف کافیه کې نه دی ویلي خدای قاعده ورکی کې دا پکې اعلان وي قاعده دا کله چې ضمیر دایر شي په مابین د مرجع او خبر کې مابین د مرجع او خبر کې رعایت برچا ساتل اولاوي نه د خبر نه دوړ لحاظ ساتل شي رعایت د مرجع اولاده چا اولاده مرجع اولاده کافیه کې په ځکه اعتراض مشوي دي نه بس شي په به شولې دلته هو ضمیر سبب ته راځي کړي بس مرجع ته کتلې دي ته نه دي کتلې چې خبر مؤنث ده بهرحال هو الارض الناميه ده ارض ناميه ده في العشر حقيقه وعشر کې حقیقتا نمو پکار ده بالخارجي چې خارج شي یعنی فصل براشي وفي الخراج حکما پکار ده حکما څه معنا بالتمكن من الزراعه چې صلیبه قدرت د زراعت او د فصل وی مې وستا سوال دی چې لکه عشر کې توجه عشر کې ولی حقیقتا نما پکار ده چې فصل وشي الب عشر لازم وي او په خراج کې حقیقتا نه د پکار حکما زمکه صلاحیت لري خراج درمای لازم دی دی وجه دا د دوه قسمه تعبیرونه کیږي یو دا چې عشر چې اسم لجزء من المال فلا يمكن ايجابه بدون النماء وليس دا عشر خنوم د جزء د مال دی چې مال وی له به جزء وی سمویل عشر جزء د مال دی او جزء حاصلې کی چې دا کل کې کنه چې کل وی مال وی ال جزء وی نو عشر چې دا به ال وی چې مال خورا شي کنه فصل نه پیږي بل تعبیر ولا کړه بل لأن العشر مقدر لجزء من الخارج فلا يمكن يجابه إلا بعد الخارج اما غیر مطلب دی دا عشر چې دا مقرر دی دا خارج دی فصل په یو جزء کې نو ترڅو چې فصل نه جزء به نه کنه نه پیږي لہذا چې فصل نو جزء به موجود شي علاوه عشر وی او پات شلو خراج لأن الخراج من غیر جنس الخارج خراج کې مولوی سبا خدا نه د چکم فصل لو شو دا غي د اغه جذبته حکومت ته ورکې نه حق پیسې به ورکې نو خراج شي د فصل د جنس نه نه نو که فصل یو دا غي جز نه دی لنډه دا نو که غوی یو کني خراج باندې بهر حال لازم دی خودم را چې زمکه کې صلاحیت وي د یوسف دلیل دی بس